نو قرآن وی وما انزل من قبلک او دا مؤمنان دی ایمان روڑی پا اغا وحی باندے انزل من قبلکا جستانا مخ کے نازل شوی دی یا پتا نازل شوی قرآن یا ستانا مخ کے یعنی تورات زبور انجیل یا صحف آسمانیہ خو من بعد کئی شرط ندے ویلے اندام رد پا قادیانی باندے چھ اغا زانتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد ہم نبی وی یا دا نبوت دعوی کی خو افسوس دنن دا پاکستان پا حکمرانانو باندے دا پاکستان پا عوامو باندے قادیانی تا اقلیت ورکو قادیانی تا اقلیت ورکو پا دی باندے سمر زور شروع دے دا خدای ظالمہ قادیانی صرف کافر ندے قادیانی مرتد دے مرتد ہندو کافر دے خو مرتد ندے یہودی کافر دے خو مرتد ندے عیسائی کافر دے خو مرتد ندے اور مرزا غلام احمد اور دا اغا اتباع او دا اغا ملگری دا مرتد کی دو سر کافر دی او کفر سر دا مرتد دی مرتد اس افسوس دا دے دا مرتد احکام پکار دا دے چھ علماء پیجنی چھ دا مرتد سا احکام دی دری رضی زندیق مرتد لا محلت ورکا دریو رضو والا محلت ورکا چزان پویا کے او چه دریو رضو کی توبہ و نبا صلاو اسلام او دین حق ترانلل اگا قتل کا دا فقہ حنفی کتابون او گورا اگا دا مرتد بارکی وی احق ان یقتلا مناسب دا دا چه دا قتل کلیشی و دا حقدار دی دا دی چه مرتد دی او جلیشی او دا قتل کا نو چې د چا بارک اسلام د قتل کېدو حکم کوي او ته اغله په اقلیت کې شمارې او اغله مقام ورکې مرتبه ولا ورکې حیثیت او ځای ولا ورکې آیا دا ته ملک تباہ کې مسلمان تباہ کې مسلمان آباده او زمونږ د ملک مسلمان هم پلاستیکی مسلمان دی هغه خو قرآن نه دی خبر هغه قرآن نه دی سټډي کړی چې هغه د قادیانی مقابله کی او د قادیانی په دجل کې او داغه په دوکه کې را نشي مسلمان ته خو چې چا شین بوټی نیولې د مثال د ګډ د هغه په روان شوی دی سار چې څوک د خدای یا د نبوت داوو کی نو ماخام ګور د هغه بل لسدولس او شلو پورې بندگان او امتیان موجودی زمون امت زمون مسلمانان زمون پاکستانیان خود قرآن د مینې نه محروم پاتې شوي دي دا خو د قرآني تعلیماتو نه بالکل محروم دي دی قرآن څه پیژني دی د قرآن د تعلیماتو نه څه خبر دي نو بهر حال اقلیتونه چې ولا ورکه نو پکار دادا چې اعلان وکا چې په دې دریو ورځو کې درې ورځې تاسو ته مهلت ده د قادیانانو چې کوم علما دي او کم په قادیانانو کې هغه خلق دی چې هغه د علم دعوه کوي او د خپل سمج او د پوهې دعوه کوي هغه خلق راولې موږ د هغې علمي شبهات دفع کوو دا درې ورځې مهلت کافي دی د دې چې کوم شبهات دي او د کومو شبهاتو د وجې دا کافر دي یا غلام احمد صاحب ته غلام احمد ته نبی وی او خپل پیغمبر وته وی په دې متعلق چې د دې کوم شبهات دي هغه شبهات موږ علمی جوابات کو درې ورځې ولا مهلت ورکې او کچرته کې بیا هم خبره نه مني بس په قطار کې ودروي په لین په روډ باندې او د پاکستان د عوامو مخ کې قادیانه قتل کا دا خو د آئین د پاکستان مسلوم د صرف د شریعت نه د ولې د پاکستان قانون کې دا کافر نه دي ولی دا د اقلیتونو نه خارج خلق نه دی ولی ته دا اسمبلی حال ترا دن نه کې ولی دیله چې کم نه حصہ ورکې آیا د افسوس مقام نه دی خو حکمرانانو باندې خو د هم لعنتی خو په هغه مولانو د هم لعنتی چې د حکمرانانو سره ناستی حکمرانانو ته جی جا کوي او غلطه مسئله ورته کوي هغه یو بیان کې وی مرزا غلام احمد قادیانی وی دا زکه کافر دی چې دی مونږ ته کافر وی ای لعنت شپتا او په داسې مولاتوب دی لعنت شي غلام احمد
قادیانی زکه کافر دی چې مونږ ته کافر وي. ای بدبخته د جهالت هم صحدي کو غلام احمد قادیانی د هغه ملګری مونږ ته د جنید بغدادي غونډه مقام او مرتبه راکي، بیا هم قادیانی کافر دی او مرتد دی او د اسلام نه خارج دی. دا څه خبره ده چې مونږ ته کافر وي، ولې که مونږ ته قادیانی مسلمان وي نو مونږ به هغې ته مسلمان وایو. ودو لو تدهن فیدهنون. دا کم دین دی، دا کم علم دی او دا کم مولاتوب دی. افسوس دی په دې امت باندې. قادیانی کافر په دې وجه دی چې د ختم نبوت باندې ډاکه اچولې ده. د کفر وجه دا ده، د کفر وجه دا نه ده، د مرتد کېدو وجه دا نه ده چې مونږ ته کافر وي. نه، د قادیانی د مرتد کېدو د کفر وجه دا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء په نبوت باندې ډاکه کوي، حمله پې کوي. دی وجه باندې چې کوم دی نو قادیانی کافر دی. او بعض خلک هغه وی که چرته کې قادیانان د پاکستان آئین منی او د پاکستان د آئین خیال ساتي، وی بیا خو مونږ د قادیانی خبره منو. او د خدای ظالمه د پاکستان قانون پرېږده، د رب د قانون سره به سکې، د قرآن او د سنت د قانون سره به سکې. ولې د پاکستان قانون من و عن د قرآن موافق دی. او د خدای ظالمه د قرآن د قانون سره بسکه، اخو د قرآن قانون ماتی، د پاکستان قانون د کروڑ پیره ومني، خو چې د الله قانون ماتی، د قرآن او د سنت قانون ماتی، دې باره کې بس کیږي. عوام لهم غیرت پکار دی په داسې مسایلو، علماء لهم غیرت پکار دی. علماء صرف دې مسلو بس نختی دي، مړی اوري او مړی رارسي او مړی امداد کوي، مړی ته روح راځي او مړی تعلق تصرفي باندې ژوند دی. او د خدای ظالمانو دې مسایلو کې چې کله امت انختی دی غیر په د باندې قابض شوي دي. دا څه کوي، دا کومې طرف ته؟ او ته وګوره د مرتد سزا صرف اور صرف قتل دی. قتل د قادیانی نه سر وخه پکار دار چې پاکستان حکومت کې کم سے قادیانی ملاویږي، پکار ده چې پاکستان حکومت قتل کی اور ختم یې دم لا خبره ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر ریاست مدینه کې په اقلیت کې شمار کړو قادیانان، منکرین نبوت، کنا اغیل ایسور کړو، کنا قتل کړیو. تو خدای بندگانو هغه وجلی او قتل کړیو، پکار ده چې قتل کړی شي. عیسایان ځان ته مسلمانان نه وي، یهودیان ځان ته مسلمانان نه وي، هندوان ځان ته مسلمانان نه وي. دی وجه نه هغه کافر دی خو مرتد نه دی. قادیانی ځان ته مسلمان وي او بیا هم د ختم نبوت منکر دی، نو دا مرتد دی او کافر دی. او بل طرف ته وګوره وبایي امراض ته، یو طرف ته د ملک دا حال دی چې وبایي امراض راغلي دي، مدرسې بند، جماعتونه بند، د جړه مقام دی. او بیا هم حکمرانان په داسې حالاتو کې دی بس نښتي دي چې قادیانی له اقلیت ورکو، دا په اقلیت کې شمار کو. او د خدای ظالمانو د رب د عذاب نه ویریږي. دا د چا ملګرتیا کوي؟ مدرسې هغې ته حقوق نشته، طالب ته حقوق نشتا، عالم ته حقوق نشتا. عالم تبا، مدرسه تبا، دین تبا، جماعت تبا. چې غم دی نو د قادیانی د حقوقو غم دی، چې غم دی نو د زنانو د حقوقو غم دی. ښځو ته حصې ملاویږي او ښځو دپاره چې کم دی نو میرا جسم میری مرضی، هغې اواز لګی، هغې د حقوقو غم دی. خو د اسلام د دین د مدرسې د حقوقو سره غم نشته.